دوستانو ثابت کورکمن افادیت در تخیم هغه کسان چې د پیپړو مشکل لري، مثال نفس تنګي یا سابندي لري، هغه کسان دا ګټه کوي یا دننه په پیپړو کې زخم. دې نه علاوه هغه کسان چې جوړونه درد کوي یا د جوړو په درد باندې مبتلا شي، ثابت یعنی کې روح کورکمن نه یعنی کې هلدي نه تاسو سره کم په خپل کور کې یعنی کې خپل هوم ریمیډي یعنی کې تاسو په کور کې ټوټکا یعنی کې جوړولای شي که د الله رضا وه. نو دې اسانه افادیت در تخیم ان شاء الله چې جوړم کړه دعا برته کوي. عموما هغه خویندې ورونه چې ما بیا ورته ویم چې د سابندي مشکل وي، په معده کې یا په دننه جسم کې زخم وي، په مثانه کې زخم وي، په ګردو کې ان شاء الله نو ثابت یعنی کې روح کورکمن نه تاسو یعنی کې خپله په خپل کور کې علاج کولی شئ که د الله رضا وه. د دې لپاره ټولو کې اول تاسو باید روح کورکمن داسې د هر مسالو والا سره ملاویږي دا روح کورکمن به واخلئ، پاوډر کړی به نه اخلئ، روح به داسې کورکمن تاسو واخلئ، بیا به په دې شکل چټو کې پاوډر کې دا اوس موږ خپله پاوډر کړی ده ښه. بیا به تاسو سهار داسې یو ګلاس ګرمې اوبه راواخلئ، یو ګلاس یعنی کې ګرمې اوبه. دا هغه کسان چې د پیپړو مشکلات لري، بلغم ریشه نه راوځي او څومره چې ما خبرو کې دې لپاره دا کار کوي که د الله رضا وه. نو تاسو به دا ثابت کورکمن راواخلئ، پاوډر به یې کوي دومره، نو دومره به دا تاسو راواخلئ هر سهار په نهره یعنی کې دومره صحیح ده. یو ګلاس ګرم اوبو کې به دا واچي، نو یو ګلاس اوبو کې ستاسو دا مکس کړه، دا کتلی دي په دې شکل کې صحیح ده، دا مکس کېږي. دا به سهار تاسو راواخلئ، په نهره به یې وچیکئ. داسې څومره مې تاسو په جسم کې زخمونه وي او بعض اوقات تاسو نه نو دا د الله فضل هغه ته کار کوي. او هغه کسان چې څوک د مثال اډوکې ضعیفي لري، اډوکې کمزوره یا طاقت لپاره غواړي، نو بیا به شیدو کې سهار ټیم کې یو ګلاس